د دنیا لوی ظالم فاسق فاجر که خپل په کور کې پارام خوري خپل په ملک کې پارام خوري نو د دې نیکانو د وجې نه خوري کدا په دنیا کې ختم شلل او لا اله الا الله والا ختم شلل نو بیا د دنیا نظام به درهم برهم شي د دنیا نظام به ختم شي بیا به قیامت قائمي بیا تنش پات کېږي کته وای زه د ملک نه علما به ختم کم بزبا آزاد لامبو وما نا که بی دینم خوري نو د نیکانو د وجنې خوري نن د مخ د ځمکې نه نیکان می ختم شي بیا ته په ځمکه کې سا واخلا چرته نشي کېږي بیا به دا دی دنیا نظام الله ختموي بیا پریږدي نه نیکان دې نه یو ته په آرام خورا نشي کېږي دا چرته هم نشي کېږي چې علما شهیدان کېږي اسنه نه دا سنا آشنا نه ده نو زړی خبرې دي هر چا کوشش نو کړی دی نو د دنیا نه تللی دی بعضو خپل انجام کتلی دی بعضو لا نه دی کتلی وبې ویني څومره لوی لوی خلک د نږدې دور کې پیوند خاک کړه خلکو لوی لوی خلک هغه اوازونه د حق د غلي کولو کوشش یې وکړو نو څه مطلب دا به ختم شي نه رورا دا ستا کوشش دی او غلط کوشش دی تا د بل بچی جوړولی دي ستا بچی به جاړي د بل بچی مه جوړوه ستا بچی به نه جاړي ظلم مه کوه الظلم ظلمات یوم القیامه ظلم تمامی تیریری قیامت کې یو سړی له تیاره خوښوي نو ظلم نه کوي دنیا کې پسند اپنی اپنی د چا رڼا خوښوي د چا تیاره خوښوي پوه شوې قبر خپل خپل پاتې کېږي یو نه زیبه او خپل هغه انجام ته بار یې ورسي څوک به مخکې لاړ شي څوک به رسو راځي ويقتلون النبيين بغیر حق وجنی انبیاء علیهم السلام لا بے جرمه د انبیاء جرم سره د علماء سره قوم خیر خواهی کوي د دین او د دنیا د دین او د دنیا د دې ملک په آزادۍ کې د چا کړهو د چا تکلیفو پوښوي د دې ملک په آزادۍ کې د چا لاشونونو سره ژوندو د دې ملک په آزادۍ کې د چا د میندو خويندو عزتونه تار تار شیو نن آزادۍ کې ته ډولکه او باجه غږی تعالی حیا پکار د تعالی شرم پکار دا غواړم عمل ته چې پاک دامنو جنکو عزتونه هندوانو لوټ کړیو او په دې خو جنکو خپل عزت لوټ کړی دی تعالی ملک آزاد کړی دی مړه د ډولکه واغلې پازي غړي واشو آزادی دا وځه چې کین گاڑو کی ډولکی راخیره او چتیږي لګي آزادی مناو دې کې ستاد نیاو د نکاح ویني شامل دي رور غړېګه ما دا پسرونو لکونو قربانې شوي دي لکاو عزتونه لوټ شوي دي د پاک دامن خزو لکاو مسلمانان شهیدان کړي دي هندوانو سکانو پس ته تعالی دا سلور نوړې ملک را کړي سلور صوبې کې نوړای دا دیکھ یو سړی غړي کې په شرم پکار ددل دا کو زړی ویني یاد کا پښوی دا ډېر په ګرانه د عمل حاصل شوی دی سره پاره چې حاصلو هغه مقصد نه حاصل شي مونږ ته هغه زمون کمې دی ملک زمون دی وزیران گورنران پکې زمون دی اسلام نشته دی په مخ سیک نه نمیشه په مخ هندو نه نمیشه په مخ انګريز نه نمیشه هغه غلام به مشي خو ځته غلامان یو کنه انګريز غلط نه سره بٹن دباوي دلته مونږ باندې نور څه شي زمون کمې دي من صرف گڑا تا پاتی شیو تبلیغی جماعت مشارانو لکھلی دی پٹھانو تمہیں ناچنا کس نے سکھایا کبل سو گڑی گی او پٹھانو تمہیں ناچنا کس نے سکھایا
ستا پلار نیکه ګډېدل نه تا ته ګډا چا خولی ده څه غیرتو کوي حیا نه کار واخله سړو ته څنګه ګډېږي پوه شوې وادي دی ګډېږي ښځې ګډېږي نو کور کې دننه به یې ښځې ګډېري نو موږ وایي مه کوئ بې حیایي نو هغوی ورګه موږ له چل راځي نو په ویګنې ډکې کې روڼو تشې د ښځو ویګنې ډکې یو ډریور ورسره سړی په دې علاقو کې هغه دې ښځو له چل نه راځي کین هغه به ښځه وه پوه شوې او ادا ګډېږي تاکوټ کې هغه ورته زه راتلمه څه ځای نه څه ډب ډب خېږي ما څه ډباره دی ما چې وکته زما خوا کې ویګن تېر وت پکې دا ټولې ځوانې ځوانې ښځې دي په نکري دي او هر څه ترتیب ډېر برابر دی بالکل تیارې پوه شوې ته خو وې د دوستۍ یارې بالکل تیارې یوې سره بوتل دی د پیپسي بوتل نه خالی دا شیشې نه لاس بار کړی دی ویګن نه را خلاصوي دا لکه ډولکې غوښتې نه چې غاړې ته واچي نه د چا ښځې دي مودي لور راغل وه نه رور ستا ښځه انګور راغل وه مودي لور انګور نه و راغل ای رونو دې سره جنت نشته تاسو ته چې څوک وایي دې سره جنت شته هغه لږونه ما ته مخامخ کړه زه هغه سره جی زار سره تپوس ته کوم وال ټکول نه کوم هسې کرونا نیولې خلک ته چې کوي وال ټکول راله خو مړ پوه شوې اسلام د غیرت نوم دی غیرت نوم دی د بې غیرتوب نوم نه دی اسلام بغیرتی سړی مني الله غیرتی دی د الله رسول غیرتی دی د دې خبره منون کې باغ شان غیرتی وي چې څنګه پیغمبر غیرتی دی علماء تبلیغ لیکي زمنګ جن کولا فاطمه ته بقت لرازي حفصه ته بقت لرازي ہمارے لیے یورپ کی عورتیں نمونہ نہیں ہیں یورپ خزی منگل نمونہ نہیں نن زمنگ پوزیشن دی یورپ نہ واخت دا ولی ماڑو شو ولی یرونو ماڑو شو غریب سړی د خزی دغه سي جامې دا چې د دینورو دی نه یرورا سم ساده کپڑی اغوستی یا ګرځي ځان چې پګېډه موړ د خزې جامې وګوره تا چې ته قتل ته پریدینو کې نه دی پریدي د بازار کې خو ګرځي کا پوه شو دغه شی د دین اسلام د ملک نه لګاتار جنازې روانې څنګه چې دود علماء او جنازې بوتلر شروع کړي دي دغه سره دین اسلام د حق خبرې جنازې د ملک نوزي لګیا دي حسین انقلاب راځي الله دې مونږ غریبانو ته خیر کړي چې سر راځي کنجر الله نه پری یاد ساته فرعون شاه خدای توب دعوا وکا الله تعالی سره گزاره کوي موړ بده ساتي پټ بده ساتي خبد ساتي فرعون شاه فرعون سره د کلمې به وړي سره د کلمې به وړي ويقتلون الذين يأمرون بالقسط او وجنی هغه کسان چاوي یامرون بالقسط چامر کی انصاف هغه څوک چې علماء ربانیین دي دوله وجنی ښه نو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي د بنی اسرائیل غرمه بنوا غرمه شوی چې درې سل انبیاء خور سره یو ځای کړیو شهیدان کړ دا درې سلیخه چې شهیدان کړ 120 نور ځوانان پاسه د حق پرس پاسه د علماء ربانیین پاسه دل نبیانو میراث ټوټینګ کړي حق پرس علماء ربانیین حق والا پاسه د هغه یقوم سو مکړو و ظالمانو تاسو نبیان مړ کړو و سړو چړق باندې ولګي
او اغوی خبر چکم کولا یا قوم عبد اللہ ما لکم من الہ غیرو دا خبر رشتی ندانو دا خبر حق دا رشتی ندا دا حق دا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی 120 حق پرستیوں پا دغرز شہیدان کڑا انصاف بوس پتائی 43 خو نبیان شہیدان کڑا 120 حق پرست شہیدان کڑا رضا یوا دا رض یوا دا افتا ندا درې سلیخ انبیاء شهیدان کړو شپږ شلی حق پرست یو زینو حق خبره کینو هغه ووجنی نو بل زینو حق خبره کینو هغه ووجنی دریم زینو 120 ورسېدل رضی یوا دا سل پاس یو نیم سل حق پرست انبیاء او نیکان شهیدان کړل دې زمکه په دې مخ باندې کم ظلم دې چنه شوی اوس ظلم دی اوس خو چرته افته کې پمیاش کی یو عالم شہید کی دتا تویما پیو یو رد کے 43 انبیاء شہیدان کری دی 120 علماء ربانین حق پرز شہیدان کری دی دا دیر گران امانت تے اٹوکی نہ دی خود مولا سے قیمت تے سوک دے مولا دے سڑو کی سوک نہیں ثابت تو گزرتے او خزوی سڑے راگے خوری مخت پٹکا بل اسے وقت ہے خوری سڑے نہیں دے مولا دے او خضر سړونو وخت کړی تاسو نه موږ سګیلو موږ خضر سړونو وخت کړی تاسو نه هدل سره ګیل کړی خبره دا علماء د دین کار دا ډیر ګران کار دا چې څوک یو ته پته ضرورت او د دې ته نه شي رسیدي دا ګران کار نن دې دور کې ایله رښتیا وای ما خامله بنای ایل رشتیا ویا ما خاملہ بنائے ایل پوئی کی چدے رشتیا پورا رشتیا ہوئی اگینا جیلو نڈکتی دے پاکستان تلاٹ شا یا رورا تلاٹ سے جیلو نڈ علماء نڈکتی غلائی کڑی ہوا ڈاکایا چولی ہوا چی چلے کر دالا بیالا دا چی سوک الزامون لگی سوک سکی خدا شکر دے یوشین میدان باو لگی فیصلی والا با اللہ شہادت بلا سن کئی یا اخپی با کئی بدن با کئی یا وقت سر پتو لگی چھے دروغ کمو او رشتیا کم دی قوم نبی علیہ السلام سر خنری کڑینو ماتا سر بسخو کی دا قوم دا دنیا لیلی علماء سر بسخو کی چاہوی دنیا کے دن صاحب خبر کی نو دو پاگو منی کلاشن کوپی کی دی نو آگوی غلی کی نو وینو سر ڈک کی منگ پاغا روحنو بنے پاغا بدنو آفرین ویو چاہوی دا اللہ دا دین پا بیان کے دا اللہ دا دین کار کولو کے دا خلقو دا کلاشن کو پو ڈزاری دا غجوڑ شی پوشوی منگا غبن شابت سے ویو خوشالو تب اللہ ورسی او چاچ دا کار کڑے دے نو ٹولے توری تیریری بچی بے خوشحال نہیں یاد ساتے رے بڑکا مسلمانانو دا علماء غوخا زہر دی گورے دیتا ملاس کوائی علماء غوخا زہر دی گورے خوراک دے مردارے گی دا سی تگرزی مردار شئی دا سی گردی صادر کی نشتی علماء غوخا زہر دے زہر غوخ خوراک غیبت کولی خو غٹا خبر دا پوشوی دا دی بچے دیوین اولاد کے بلے اللہ عالم پیدا نکی کہ پیدا امشی دا اللہ دا دین کار بتنا ناخلی دا خدا دین کار بنشی کولے اسے انگریزانو سر لگ دا قرآن حدیث علم دی چلو شو جنت تا لاڑل لا پی جہنم تا لاڑل پوشوی اللہ اکبر اوئی ہائی قرآن وی فبشرہم بعذاب علیم دولا زیر ورک پا درناک عذاب بانی ظالمان اللہ مٹاوئی ظالمانو خرز نہیں ظالمانو اگدیگی نو مرددو عمر اللہ لنڈائی فبشرہم بعذاب علیم دا دمر بدن دا چدا تمام دنیا تباشوا خو پا ظلم یو انسانو وجلشی بیا پا انسانانو کی علماء ربانی حق پرست چاگا قرآن و سنت مخلوق تخی اغی بنی گولے چلے کی
نبی علیہ السلام فرمائے مسلمان تا کنزل کول فسق دے، مسلمان سر جنگ کول حدیث کی راضی دا کفر دے، کنزل فسق دے جسر سڑے فاسق کی گی او سشے جنگ کفر دے۔ نبی علیہ السلام دا غسیوی زا پردے خبر تاستا کم نم پل ذاتی سے چیئے نشتے دے، کستا پا پیغمبر ایمانی نو دا غلا پیغمبری مسلمان سر جنگ کفر دے او مسلمان تا کنزل فسق دے۔ تا پوشوی اللہ اکبر اللہ اکبر۔ نبی علیہ السلام آخری بیان چکر دے حجت الوداع پا موقع، اللہ خبردار زما امتیانو ان اللہ حرم علیکم دماءکم و اموالکم، اے خلق تاسو بنی اللہ استاسو دیو بلوینتو یو الحرام کری دی۔ داخری دنیا نزیدہ تقدیر کردے حجت الوداع، او ہو تمام صحابہ موجود، او زمان امتیانو اللہ دا بنی وینتو یو دیو بل حرام کری دی، دیو بل وینتو یو الحرام کری دی، دیو بل مال خورل بے طریقی حرام کری دی۔ بیادت فرمائی لا ترجعو بادی، لا ترجعو بادی کفارا یضرب بعضکم رقاب بعض، زمان رستو کافر و شانیو نہ گرزے، اے زمان امتیانو زمان دے وفات نہ رستو کافر و شانیو نہ گرزے، چلی یو بل سٹو نہ وحای یو بل وجنائی، وجن خونک انا کرونا والا بتالی دلے نہیں وجنی نا چاپی کئی دماغ خیال سکتا، ہاں چاپی کئی سشتے دے مسلمانے سے نمونہ تاو تصدے کے اخکار پیغمبر دین خدا خول دے رور، پیغمبر خود دین دا خول، ہاں اللہ اکبر۔ حدیث کے راضی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی حرام دیو مسلمان تا پا تیز نظر قتل اسے پا نظر بن رہا سے حرام دی، وجلل وشتل ٹکول بیز تکول اگا پریدا پا تریخ نظر قتل پیغمبر پاک تا چا پچا ایمان ناول لگو یہ حرام دی۔ تب وشو دغشی اللہ زمان پا حال رحمو کی زمان زیب کری